کله هم چا پسې خبرې مه کوئ. که کوم انسان په تاسو خبرې کوئ او تاسو هغه سره سبا ملاقات کیږي یا مطلب تاسو هغه سره ناسته پاسته کیږي یا چاته تاسو هغه په لاره کې سلام کلام وشي او چاله په مخه راځو ته بیا هغه ته سبا سترګې ستا ښکته نیولې وي او شرم د وجې بیا هغه ته سترګې نشي مخامخ کولی. هېڅکله داسې جوخ قریبي دوست پسې ملګري پسې خپل خپلوانو پسې یا چان پہچان والا پسې داسې خبرې مه کوئ چې هغه د هغه مناسب سره جوړېږي نه تاسو هغه پسې خبرې وکړئ. په دې سره د انسان خپل عزت کمیږي خپل هغه مرتبه کمیږي او د بل انسان په سم نه کېږي بل انسان په مرتبو چتېږي. نو کله هم داسې انسان پسې داسې الفاظ مه استعمالوئ سپک الفاظ مه استعمالوئ چې هغه ته پرې هم دوک رسي او سبا کله ستا هغه سامنے کېږي مخامختیا کېږي او ته هغه سره سترګې نشي ملاولی. نو دغه شیز نه پرهیز وکړئ دغه شیز احتیاط وکړئ. بل دا کله انسان بل ته ښه نظر کوي او دروند نظر باندې ګوري تاسو وګورئ دا تجربه وکړئ چې کله انسان که ښځه وي او که سړی وي مطلب چې کله انسان تا نه مخکې راځي مخکې ته هغه ته مخکې السلام علیکم سلام چې ته مخکې اچې کوشش به بل کس تا نه هغه مخکې سلام تا باندې واچوي. نو ځان کې دغه صلاحیت پیدا کړو ځان کې دغه خصلت پیدا کړو چې هر انسان ته سلام کول هر انسان سره ښه اخلاق استعمالول دا به ستا ټول عمر دپاره په کار راځي. نه کې چا پسې بد ووایي نه کې چا پسې سپورې خبرې وکړي سبا چې هغه سره ته ملاوېږي کوم مجلس کې ورسره کښېنې کوم محفل کې کښېنې او تا هغه ته بیا سترګې ستا ښکته چا خبرې کوي تا سترګې بیا ښکته وي. نو دې نه ځان وساتئ. الله تعالی دې موږ تاسو راضي شي.